او د دې ظالمانو د لاس
معززو ډېر مسلمانان تقریبا څوارلس هغه کسانو هجرت کړی څلور زنانه دي او 14 سړي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د استقامت غر هغه مجبور شو او یا رسول الحبشي ته هجرت وکړ دا خلک دلته دین اسلام ته نه پرېږدي دا مبارک روان شو صحابه پورې چې ورسېدو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک سره د ابن دهنا یا دوغینا ملاقات وشو او ابن دهنا ورته ویل چې چېرته ځې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایل یاره د دې خپل خلکو نه ډېر تنګ شوم د کلي بس اسلام راوړی دی دا ظالمان هم نه پرېږدي چې موږ د دې اسلام احکاماتو باندې زندګي تېروو تنګ شم معامله بشم حبشي کې نجاشي بادشاه ښه سړی دی زموږ نور وروڼو مسلمانانو به هجرت کړی زه به هلته هجرت وکړم ابن دهنا ورته وایي ابوبکر وایي ته به د مکې معظمې یو لوی شخصیت یې بهادر انسان یې میلمه‌دوست انسان یې د خلکو جرګې کې د خلکو فیصلې کې ابوبکر ته د مکې معظمې نه مه ځه او ورته فرمایل زه تاله پناه درکوم زه درله پناه درکوم کوم یو انسان د مکه معظمه کې تا ته ووایي چې یاره ته وځه د دې مکې معظمې نه څوک هم درته څه نشي ویلی ابوبکر صاحب راستون ابوبکر رضی الله تعالی عنه مبارک ډېر رقیق القلب انسان په زړه ډېر نرم او تلاوت د دې دروازې خواته ځان دپاره د مانځه رکوع د ځای خلاص کړی و مبارک به هلته ودرېدو او لمونځ به یې کوو او په دې مانځه کې به مبارک تلاوت کوو ویره څه ناشنا تلاوت به یې کوو داسې ناشنا تلاوت به یې کوو چې هغه تلاوت سره به یې جړل او دا ماشومان دا زنانه دا سپینګیري د مکې معظمې نه راغلل او ودرېدل او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک قرآن ته به چې دی هغه انتظار یې کړی ورته به ولاړ او بعضې رقیق القلب خلکه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک د جړا سره هغه مشرکان هم جړل او د قرآن مجید تلاوت به یې اورېدل معززو دا صحنه داسې تېرېدله دې ظالمانو بل حربه استعمال کړه ابن دهنه ته وایي ای ابن دهنه ابوبکر تا د دې لپاره راستون کړو چې ته به زمونږ ماشومان زمونږ بچي زمونږ اولاد زمونږ نوجوانان د خپل دین نه اړې د دې لپاره دې راوستو ستا څه کار و چې تا ابوبکر صدیق راوستو راشي وګوره ابوبکر رضی الله تعالی عنه مبارک قرآن مجید تلاوت کوي ژاړي زمونږ ماشومان راځي سهار له به دوی په ایمان راوړي ښه کار دې نه دی کړی ابن دهنه راغی ابوبکر ته وایي ابوبکره ته ما د دې لپاره نه راوستی چې ته د خلکو ماشومان خراب کړي که خلک بېدینه کړي ای ابوبکره ما تا له امان درکړی امان وګورئ د دې لپاره مې نه ده چې خلک خراب کړي دا تلاوت به د خپل کور او کوټو کم مه کېږي او کوي زه به یې یاد کړم چې خلک
ما دا ابو بکر دا ایمان نلاس دا امان نلاس بنزلی دی ما امان نلاس ابو بکر سے ابو بکر اگر تسوی اور ابن دغنا زمانے ستاوی امان مناسسی چکتانا امان امان بستے ضرور کیا امان من اللہ بستے مادنا اللہ جل جلالہ امان مکا مادنا اللہ جل جلالہ تویچ مادنا امان بستے امان اللہ ابن دغنا رانی آدھا کفار پٹولگی کی اور مشرکان پٹولگی کی نام کی اے مشرکان مکہ ابو بکر صدیق کا امان ورکڑے ہو مانند ابد امان براحت کڑے دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مبارک احمد دمرنگی دا قرآن مجید تلاوت کرو اور دمرنگی میں جعل اللہ جل جلالہ تبیزائی کولے سوالنا بیورت کول دا سلسلہ دا سروانا ومزا مزا ماندتلا مسلمانان کی بڑے تکلیف کرو یہ دیر دیر تکلیف ہو دمرلی تکلیف مسلمانان دیکھڑے قسم باللہ چھے دمرلی تکلیف نور خلق ندے دیر کرے کردہ سب کو حضرت عمر لا مسلمان ندے رسول اللہ مبارک دعا کی جشبینا الہ العالمین دین اسلام اگر پدر سے حالات کی دیتا تا معلوم دے الہ مسلمانان دیر کمزوری دی کپار پڑے ظلمون کے ومکہ کی دو پالوانات یو عمر بن حشام یو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک رسول اللہ مبارک میں دعا کرے الہ دا اسلام تعیل کا دا اسلام دا قوت زمار کا قوی کا و دو کسان کی بیو کس یا عمر بن حشام تا مسلمان کا ہدایت اور توقع یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغت دا اسلام ہدایت نصیب کا معززو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک آگے یردا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی جگہ جوڑ کری مکہ معظمہ کی پریشانی جوڑ کری توڑے ہوئی صلاح نن بزم دازان تچند نبوت دعوی کرے اوزان تا پیغمبر ہوئی ددر پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک ددر سب بپرے کو مراوانش ولا رمان روان دي بڑے اندر غصہ دے حالت دے غصے کی روان دے ولكن لنعيم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مبارك ملاقاته نعيم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه برد فرمائے عمر شرط روانی حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه مبارك امرت فرمائے نعيم دیمکہ کے چدا کم کس پیدا شوے او دا نو تا پیغمبر وی زم دا دا سٹ ورما نعوذ باللہ دا جل و حکموما دا سو پریشانے مثالی کری دور پا مسلمان در آنوان اور تسوی جڑاور خلق دا ایمان دا دین اسلام پا عشق مست خلق اگر پیو مجلس کے اندر استو کی گی اگر دا سر قتلی گی دا سر دا تنین جدا کی گی دا حق خبری دا ناوڑی اگر دا فرمائی عمرہ دا جدا چا قتل پس روانی قسم پا اللہ دا شخصیت چیتا ناچ قتلوما دمر اللہ خاندان لئی دا مالک اللہ پزاد قسم لی کتا لگا انسان قتل کو پدی عظمت و پدی زمین پدی باندھا کے قدم کی ندی تابن دا شانتی کی تباہ برمات اور توی تم جو مسلمان شوی توی بسیار ہوئی اور توی زمان مسلمانی خبری پریک دا لیاو جل اخبر خور تا پوس دیو کا فاطمہ بنتے خطاب کستاور خور دا اگر مسلمان شوی تو دا اخبر کور حالت
تلو براتلو قرآن میں ورطا پودو دا مبارکان چینے مدن ناس تدرے وارا اور قرآن مجید دکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دروازہ ٹکئی یو کسرال دروازہ کیوں کٹے عمر راغلے عمر راغلے پوڑے اردیت غصہ و عظم کلے استاذ ته تصل پټ شه اسره کوټ شانته کې کوټه والی کې استاذ پټ کو او د قرآن مجید چې کومه پاڼه هغه د خور د دې پتون لاندې کړله او دا خاون یې ورپاسه او ګیټ ورته کولاو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي اے زما د خور خاونه ما توایا تاسو د کور د ماس آواز اورېدو تاسو څه تلاوت کول اخو ورته ورمنه سم نشته تاسو بل څه اورېدلي یاره خدا خبره نه وه او عمر ورغلی او د خور دا خاونې په دې مرۍ کې ولي او داسې جیبونه یې ورکړو او بیا یو سپیره یې وه دا ټول یې ورپاسې اوس کوشش دا کوي چې دا خپل خاوند ته خلاص کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د خپلې خور ته یو سپیره ورکړي په دې سر باندې او داسې مضبوطه سپیره چې د خور د سر نه یې وینه روانه شوه او خور د چا وه عمر فاروق که بهادر دی شجاع دی او نن د شجاعۍ لپاره راغلی دغه شان پکې خورم یو خو د عمر خور وه او بل د اسلام او د رسول الله مبارک د عشق نه ډکه سینه لري ورته وایه عمره ته دې لپاره راغلی چې ته نن مونږ په وینو باندې زړه کې په وجه د دې چې مونږ په رسول الله مبارک ایمان راوړی ما په ایمان راوړی داسې دې د وزه کېږي وکړه چې مضبوطه خبره یې ورته وکړه بس عمر چې د دې خور دې وینو ته وکتل دا شرم وغلې یا په ښځه مې وینه راماته کړل وشرمېد ورته وایي خورې ولې دا تاسو څه لوستل ورته وایي موږ چې کوم څه لوستل هغه تا له زه لاس کې نشم درکولی خورې ولې ځکه زموږ دا خور ورته وایي ځکه زموږ قرآن کې راځي لا يمسه الا المطهرون پاک خلق بدی لاس وړي عمر ته د دین اسلام په پاکوالي باندې نه پاک شوی ته مشرک یې ته د قرآن لاس نشې وړلی انا خور څه وکړم وروره لاړ شه دا غسلخانه ده خشته پاک ګلان به غسل وکړه بیا راشه بیا به زه تا ته یم چې مونږ څه لوستل عمر فاروق لاړ او خشته غسل یې وکړو پاک صفا شو او بیا رانه باندې زه یې خور ته خورې وایي ولې وایي تاسو چې څه لوستل لږ راته ووایه خور یې ورته هلته خباب چې استازو هغه راغلی او عمر ته وایي عمر زیره قبول کړه بېګا رسول الله مبارک دعا کړې وه الله عمر بن الحشام عمر بن الخطاب دې دواړو کې یو ته اسلام ورنصیب کا عمر دعا د ستا په باره کې قبوله شوې ده ستا په باره کې قبوله شوې ده او ورته وایي ښه نو دا معامله روانه وه خباب ته وایي راشه دلته قرآن ووایه اوهو د صحابي د خولې نه به دا قرآن څومره خوند کوي حباب رضی الله تعالی ورته مبارک شروع شو طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى آياتنا ورتبرها وشد آياتنا ويكنا عربين عربي بيدل دا عمر دستر بن أبوخ كي رواني خور توائي عمر فاروق توائي زما خورين يردا دين أشنا
شجاعت نشتا بستر باندې اوخ کې روانې دي بدن باندې رسم لګېدلی او توره وسنې دا یادم کې رسول الله مبارک ناست دی دا ورغلی همه ولې وټکو داسې چل یو کس راغی صحابي داسې د دې دروازې دې خوله کې ګوري چې څوک دی عمر یې ولید صحابي په منډه باندې د الله محبوب وایي د الله محبوبه ولې عمر راغلی دی ټول مسلې ده ایمانان یې ویدل کنه کمزوري او نور جنګ دپاره راغلی دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک شجاع هغه ورته څه وایي ورته وایي اجازه ورکړه چې راځي قسم په خدای عمر به یا په ښه نیت راغلی یا به په بد نیت راغلی که په ښه نیت راغلی هرکلی ورته وایو که په بد نیت راغلی نن به دې په دې خپله توره باندې حضرت حمزه سر عالم کېږي داسې زړور خلک په دین اسلام داسې مین هلته رسول الله مبارک خبرې هغه د حضرت حمزه نه مخکې وایي پرېږدئ هلکه وایي عمر شجاع دی هلکه وایي عمر بهادر دی نن که په ښه نیت راغلی زه به ورسره پېښ یم عمر ته اجازت ورکړئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک چې راننوځي او څنګه راننوت د دواړو جهانو سردار مبارک په دې مرۍ کې ونیو داسې جګې ورکړو ورته وایي وایه عمر په کوم نیت باندې راغلی عمر فاروق رضی الله عنه ړچېږي جاړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک نے ورته فرمایي د الله محبوبه اسلام قبل راغلی اسلام قبل راغلی چې اسلام قبل راغلی رسول الله مبارک ورته ناست ورته ووایه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه د شهادت یې وې په اسلام باندې مشرف شو او چې کله د صحابو د عمر رضی الله تعالی عنه مبارک د اسلام دا راوړل دا ولیدل یوه د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه ټول صحابه په یو اواز باندې د الله اکبر نارې ووالې معزز تاسو د حضرت عمر په ایمان راوړ باندې خوشحاله یې تاسو خوشحاله تاسو خوشحاله تاسو د الله اکبر ناره ولګوئ نارې تکبیر نارې تکبیر شان عمر فاروق زنده باد شان عمر فاروق شان ابوبکر صدیق دا حضرت عمر فاروق سره مینه وه ټول صحابه چې دی نو هغه په یو اواز باندې د الله اکبر نارې وکړې دا ابو جهل دا نور صحابه دا نور چې نه کافران غریبانانو باندې صحابه باندې دغه وکړي ټوکې به پسې کولې مسخرې به پسې کولې او هغه به کړه عمر فاروق راغی اځراله ابو جهل دې دروازه وواهه دا ابو جهل د رسول الله مبارک په دشمنۍ کې ټول نه زیاتو دروازه ورته وایي او چې دروازې نه څنګه ووتو دا ابو جهل سالم عمر په دروازه کې ولاړ دی او دا د عمر رضی الله تعالی عنه مبارک دا ابو جهل مامو وایي دا مې خورې راغلی د ځان ته رانږدې کړو خورې مې راغلی ما ورته ویل خورې سره به ګورو زما خبره وه څه خبره دې راوړې ورته وایي ابو جهل نن پیشه د ده څه د وجې نه راغلی یم او ورته ډېر په مینه باندې وایي یوه خورۍ ووایه د څه د وجې نه راغلی حضرت عمر فاروق ورته فرمایي ای ابو جهل د کوم پیغمبر په هغه دعوت او دشمنۍ کې چې دا ټوله زندګي تېره کړله نن په هغې پیغمبر باندې ما ایمان راوړی دی او ایمان نه دي ما راوړی چې عمر رضی الله دا جذبه یې ولیده که نه د کتاب مې کتو داسې ګیټ کې ولاړ دی دا لمبه دا دروازه یې داسې په جپ را بنده کړه وایي زما تا نه به خلاصېږي
عمر فاروق داسې شخصیت دی ها هغه عمر فاروق چې اسلام راوړ بل پسې دي او د دې وخته پورې په بیت الله شریف کې چا په جهرن ښکاره نه چا مونځ کولی شو نه چا کلمه ویلی شو دا راغله غړو او بیت الله شریف کې ودرېد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انت خلق انا صدر راپاسېدل زه عمر ته ګوره بېدي له شیخ عمر بېدي له شو بېدي له خدیو خو نعوذ بالله دا به وي چې رسول الله مبارک نعوذ بالله وایي بېدي نه دی نو چې څوک د دې اسلام قبول کوي دا هم بېدي نه دي بېدینان خدیو وایي عمر هم بېدي نه شو هغوی پسې راپاسېدل وایي عمر مونږ وایي وخو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک هغه نوجوان شجاع یو کس ورلوالی او چې څنګه راغی په یسار باندې وو او چې وایي په ځمکه راپرېوت څلور کسان یې پنځه نور هغوی وایي چې مونږ هم درکړو مونږ هم په عمر حمله کوو عمر ورته وایي وایي که څوک په ځان هغه میندې جوړول غواړي بیبیانې کونډول غواړي نن عمر ولاړ دی راشئ څوک درکې شته دی چې هغه د عمر مقابله وکړي داسې شخصیت معظم الله جل جلاله د اسلام ته د دوی په وجه باندې ډېر ځای چې دی نو ترقي ورکړه چې عمر مسلمان شو بس دوی باندې نور هم چې دی نو یره راغله چې یاره بس ټوله مکه به رانه قبضه کړي نو د بار خلک یې راوغوښتل او د مکې چې کوم مشرکان دوی هم رايوځای شول وایي چې یو عهد به وکړو یو لیټر به ولیکو او هغې کې به مونږ دا ولیکو چې بني هاشم بني عبد مطلب د رسول الله مبارک دا خاندان یاد کړو چې دوی سره به نه څوک کاروبار کوي نه به څوک دوی له چې نه پیسې ورکوي نه به دوکان کې به څوک څه خرڅوي او نه به د دوی سره څوک ودونه کوي نه به چې څوک ودونه کوي داسې چل دا خبره دوی ولیکه د دې ظالمانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک او رسول الله مبارک دوی خپلو کې میټینګ وکړو چې یاره مکه معظمه کې به موږ سره سلام کلام هر څه بند شو نه راباندې څوک څه خرڅوي او داسې کار وکړو چې شعیب ابن ابي طالب دا هلته یو ځای و دغه کې به موږ خپله زندګي تېرو د دوی نه جدا ځکه دلته موږ سره دوی څه نه کوي تعلقات راسره نه ساتي دا رسول الله مبارک سره د خپل صحابه او د غزې ته لاړل او مبارک دا هلته کې مو زندګي به یې تېروله د خدیجې رضی الله تعالی عنها مبارک چې څومره مال هغه مال تمام ختم شو غریب صحابه چا به پسې نه خرڅول او د لوبو د لاسه به ماشومان داسې په دې ځمکو لوبړېدل یو پیر رسول الله مبارک او چې کله به رسول الله مبارک ته وروستو ښه خوراک چې راوړو نو ډېر زیات به یې وژړل وایي مور بي بي ورته وایي الله محبوبه ولې ژاړې هغې به ورته وایي وایي چې کله ما ته ښه خوراک راشي ما ته خپله لیزبینه بي حضرت خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها راياد شي هغه داسې چې خدیجه ټول مال ما باندې ولګول ټول مال راکړو مالداره بي وه او بیا په شعیب ابن ابي طالب کې مونږ نه وو هېڅ به راسره نه وو وایي خدیجه به وګرځېدله په دې غرونو کې به د ونې پاڼې راټولې کړې هغه به بیا مونږ وخوټ کولې او هغې باندې مونږ ګزران کوو کله ناکله به چې مونږ خپله دسماتې ته وکتل وایي د مونږ دسمات ته به د انسانانو نه ډېر به یې ژړل رسول الله مبارک چې دې مبارکې بي بي ما سره ډېرې سختې تېرې کړي او بي بي د بي بي د نیکوالي هغه علامه دا ده چې دا به د خپل خاوند سره په هر څنګه حالت کې خوشحالي او روټۍ شته که نه شته د خاوند تابعداره روټۍ ډېره ده که نه د خاوند تابعداره کور کې حالت څنګه دي د خاوند تابعداره کور کې څرنګې څه پېښېږي د خاوند تابعداره بیماري ده د خاوند تابعداره
خوشحالۍ کې د خاوند تابعداره او په غریبۍ کې د خاوند تابعداره نه وي دا خرابه ښځه ده دا د ښې ښځې علامت هېڅکله نشي ګرځېدلی معززو بهترینه بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مبارکانو سره تعلق ختم کړو او ټول صحابه هغوی باندې چا څه خرڅول نه پیسې به ورسره وي خو چا پې څه خرڅول نه یو ځل یو کسو حکیم ابن حزام نامه وه او ده غنم را روان کړي وو چې هغه کار څه کې خو رشتهداران دي په لار کې ورسره دا غټ شیطان ابوجهل میلاو شو او دې غټ شیطان ورته وایي دا غنم وړې هغه غنمې دې وشیندل ابوالبختري د دغه زمانې کافر و خو دا راغلی ورته وایي که غنم وړي او که نو ستا پکې څه کار دی څنګه دې د غنم شیندل او ورته وایي دا مو عهد کړی وعده مو کړی دې خلکو باندې څوک څه خرڅوي ولې وړي او ورته وایي ترور مې دا وړم به یې دا ورته وایي نه به یې وړي ابوالبختري سره دا خو د دوی د ډلې سړی و د اوښ یو جامه ورسره پرته وه او هغه یې راواخېسته او دې غټ شیطان یې پلاستر و دا سر یې وینې شو وینې ته روانې دي او چې کله دا وینې تلې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مبارک ولاړ ابو مسلمانو هغه دا کیل او تماشا کتله ابوجهل نه خو څه کولی نه شو ډربوک و هغه ته شبیلی نه شو مسلمانانو ته بدو بس هغه روان شو او دایي یروي حضرت حمزه راته ګوري اوس به رسول الله مبارک ته وایي چې راشه موږ په خپلو کې نښتي دي وایي په موږ باندې خوشحاله شي دا یې وي نور جواب نشو کولی ډربوک و معززو دا سلسله داسې روانه وه خو ډېر زیات تکلیف به په صحابو باندې تېرېدو یو ځل داسې کار وشو چې یو کس هشام ابن عمر او دا زبیر ابن ابي امیه ته راغی او دا زبیر ابن امیه چې و د دوی د رسول الله مبارک د خاندان سره څه تعلق و هغه اخري شانته کې وه نو دا ورته وایي دا هشام ابن عمر ورته وایي ویا موږ خو داسې کار کړی دی چې دا غریبانان صحابه دا هم په دغه شعیب ابن ابي طالب کې بند کړي وړې زیات زیاتیان کړی ځکه نه بې څوک څه خرڅوي ماشومان د لوږې نه مړه کېږي او موږ وایو چې دا زموږ غیرت دی ماشومان مړه کوو دا غیرت دی نه کوم ځای کې غیرت دی او وایي هغه کس ته د رسول الله مبارک خپل ته ورته وایي دا خو ابوجهل په موږ باندې معاهده وکړه څوک یې پکې شته نو که د حضرت د ابوجهل ماما خیري دی او موږ راغونډ شوی وی او موږ داسې کار کوو ابوجهل به موږ سره منلی وی هېڅکله یې موږ سره ونه منله وایي څه وکړو داسې کار کوو چې د معاهدې مخالفت کوو نو یو دا شو دوه کسان دوی شو یو بل کس تیار کو او یو ابوالبختري و دا یې تیار کو دوی خپلو کې میټینګ وکړو او چې میټینګ یې وکړو نو چې کله سهار مسجد بیت الله شریف ته ټول راغلو نو دا یو پکې پاڅېدو وایي چې دا کوم معاهده مو کړې موږ د دې مخالفت کوو دا غټ شیطان ابوجهل پکې پاڅېد څوک به د دې مخالفت وکړي د دې مخالفت به څوک هم نه کوو بل پسې پاڅېدو ابوالبختري او ورته وایي زه هم د دې عهد مخالفت کوم نه یې منم بل پسې پاڅېد زه هم د دې مخالفت کوم نه یې منم بل هم پاڅېد او چې دا پنځه کسان مسلسل پاڅېدل نو د ابوجهل غټ شیطان وي چې یاره معامله خو بدله ده معامله بدله ده اوس په دې کې جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه یو وایي دا عهدنامه به شنه و بل وایي نه به شنه و لانجه جوړېږي قتل قتال ته خبر رسي ابو طالب د دغې زمانې هغه خو د رسول الله مبارک شمایتي و حفاظت به یې کوو او خلکو به ورته ښه کلکه عقیده وساتله هغه پاڅېدو رسول الله مبارک ته الله دا ښودلي وو چې دې عهدنامه کې چې دوی لیکلي د الله د نوم نه علاوه چې دا نورې خبرې کړې وي که نه الله جل جلاله په دې باندې دا واړه واړه وینې شان دي
دا پې لګولي په دې کاغذ باندې دا بیت الله شریف کې اودان کړو او دا نورې خبرې ټولې خوړلې وي نو چې د رسول الله مبارک د الله جل جلاله نوم ته رارسېدلي وو دا یې پکې پرېښی وو نو الله پاک جبرایل علیه السلام مبارک راولېږو او رسول الله مبارک ته وویل نو ټولې خبرې خوړلې شوي صرف زما نوم پاتې دی نو هغه راغی ابو طالب صاحب ته حضرت ابو طالب رسول الله مبارک خبرې په ډېر شوق باندې واورېدې مکه معظمه کې غوغا جوړه ده قتل قتال ته خبره رسېدلې ده حضرت ابو طالب وویل ای د مکې خلکو زما ډېرې زمین بچې چېرته دروغ ویلي نه دي ای خلکو زه به تاسو ته یو فیصله واورم هلکه ورته ویې صیبه که د مکې معظمې معزز کسې ووایه ستا په فیصله باندې زمونږ تسلیمي ده وایم ابو طالب ورته وویل زما دا نوسې وایي زما دا وراره وایي چې وینا الله جل جلاله په کاغذ باندې لګولې دي د کاغذ نه تمامې خبرې هغه خوړلې دي ای د مکې خلکو کاغذ وګورئ که زما وراره ریښې ویلې وي بس تاسو فیصله په دې وکړئ چې ایمان پرې راوړئ او که زما وراره دروغ ویلي وو زه به تاسو په خپل وراره حواله کړمه ستاسو په خلا کې به یې مړ کوئ او که پرېږدئ د رسول الله مبارک د علم نه قربان د رسول الله مبارک د شق صدر نه قربان الله جل جلاله چې جبرائیل علیه السلام مبارک په کومه خبره باندې رالېږلی و هغه خبره همدغه رنګې وه کاغذ ویانو خوړلی و او د الله جل جلاله نومونه باقي پاتې شوي وو د الله جل جلاله د رسول الله مبارک تعظیم په دې خبره باندې کوو چې محبوب علیه السلام مبارک قبل النبوت هم دروغ نه دی ویلي بعد النبوت هم نه وایي که دعوه د نبوت یې کړې په دې خپل دعوه د نبوت کې صادق دی کاذب نه دی ای ظالمانو مشرکانو د لږې بادشاهۍ د وجې د دنیا د وجې د عزت د دنیا د وجې د رسول الله مبارک نبوت ترکوئ داسې مه کوئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله العالمين كلهم الموافق كلهم أنا نعرف راجعين إله العالمين حاضرين مجمع بخا إله العالمين ملك كم شر مقاصد طول ورتبرا بركة إله العالمين مسجد تسوق راجي وداعي جل الدين راجي نور مسجدنا بريد تدراشي الله كريم ذاتا بيو قلم حد شيدان رسول بركة الله كريم ذات سيني خداي ذات معلوم دي الله خداي رسول الله مبارك بخاطر بتوفيق بوسيله سينو کی کم شری مقاصد دې ټول ورته برابر کا باران بارک دعا وکړه الہ العالمین بس صبر ورکا الله کریم ذات کم دې ضرورت یې ته ورا الله عبادت تکلیف جوړ شي چار بیان ته تکلیف جوړ شي چرندو ته تکلیف جوړ شي الہ العالمین کم دې ضرورت ال تخمور باران وکړه خدای